الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ومكثا غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق الله مولانا العظيم. دا دو آیاتونه عمدغه د سلیمان علیه السلام قصه او واقعه شروع کړې ده او بیان شروع کړی دی. نو په دې آیاتونو کې د سلیمان علیه السلام د بلقیس بیبي سره چې کوم گفتگو کوم خبره او کوم دعوت الله ورکړی دی او الله ته را بللی ده، نو د هغې تذکره ده او د هغې بیان دی. نو وتفقد الطیر، ورک حضرت سلیمان علیہ السلام مارغه لره. تفقد دی ته وایي یعنی طلبو شیء غابه، یو شی طلبول چې ستا نظر نه پناه شوی دی او ته ورپسې ګرځې را ګرځې، دې تفقد ویلی کېږي. نو تفقد الطیر د مارغانو خبرگیری کوله حضرت سلیمان علیہ السلام، یا یې ګنتی کوله، شمیرلی چې برابر دي او کني دي. او دا چې او قتل نو په نظر رانغی، نو فقال مالی لا ارى الهدهد، او فرمایل سلیمان علیہ السلام مالی سدی مال را، یعنی څه خبره ده لا ارى الهدهد چې ما ته هدهد په نظر باندې نه راځي. چرته د مارغانو په دې سپونو کې پټ شوی دی، امکان من الغایبین، کنه واقع دی د ناموجودو نه دی چې دی دلته په دې مجلس کې او په دې ځای کې موجود نه دی. لأعذبنه عذابا شدیدا، خامخا عذاب به ورکم دته، عذاب سخت. او لأذبحنه، یا به خامخا حلال کمه ده لره. او لیأتینی بسلطان مبین، یا براتلو کی ماتا په یو حجت ښکارا او په یو ښکارا عذر باندې چې ماته به ښکارا عذر وکړي. هدهد اصل کې یو مارغه دی او دلته زمونږ دا خلک ورته مولا چرګک وایي. او زمونږ دا نیرونه دي، نیرونو په غاړه باندې زمونږ دا پټی نیر په غاړه دی، نو په هلته هم ډېر راځي، هلته را کبل دي او دی په دې کبلو کې ناست او ځان دپاره چینجي منجي دا کوي. دا خوراک چینجی دی، دی چینجي راوباسي او هغه خوري. د ونو پورې هم دی نښتی، یا د دې نه هم چینجي منجي راوباسي. نو دا یو عجیبه مرغۍ ده د الله تعالی هغه دی، دې ته هدهد وایي. دا و چې داسې د ځمکې ته ګوري، نو په دې ځمکه کې ورته اوبه ښکاري.
نو دا تفسیری روایات دي چې سلیمان علیه السلام کله چې د وادي نمل نه مخکې تیر شو نو په یو شړه او میره باندې دا فوج روان دی تږی شو نو هلته دمه کوي او د اوبو انتظام نشته نو شکایت وکړو فوج سلیمان علیه السلام ته نو هغه فورا هدهد تعالی شروع وکړو چې هدهد څه شو ځکه چې داسې موقعو کې به هدهد د اوبو نشاندهي وکړه چې په دې ځای کې جي اوبه دي نو حضرت سلیمان به پیریانو ته وویلي بس هغوی به ځمکه وشلوله او چینې به را روانې شو بس فوج به په اوبو باندې سیراب شو اوبه به یې وڅښلې اوس هدهد نشته په موقع باندې او ضرورت دی نو سلیمان علیه السلام وفرمایل چې ښه لکه دی زما د اجازت نه بغیر داسې مشروطې شوی دی او چېرته تللی دی لأعذبنه عذابا شدیدا خامخا عذاب به ورکړم دله عذاب سخت او سخت عذاب دا دی چې زه به دی په جیل کې واچو جیل کې به واچو یا دا دی چې دا بڼې به تې وباسم او په نور کې به وغورځو او دا ما په تفسیرونو کې لیدلي دي چې د غیر او هم جنسو سره به یو ځای په جیل کې واچو یعنې مولا چرګکانو سره نه د هغه چا سره به واچومه چې هغه د جنس نه دی دی هلته به د دین هم دی سخت تنګي چې دا زه څنګه د مارانو لړمانانو سره ګري مطلب دا یو ځای کړی یم دا د عذاب شدید ترجمې شوي دي او لأذبحنه یا زه به حلال کمه دی لره دی له به زه حلال کم او لیأتیني بسلطان مبین یا به راتلو کې ما ته په یو حجت ښکاره باندې معنا دا د ښکاره عذر به راته وکړي او یو معقول عذر به راته وکړي بس ټیک ده فمکث غیر بعید پدرنګ تر کا دې هدهد خو ډېر لرې نه یعنې معنا دا د زر راغی زر راغی دې تفسیرونو لیکلي او د مدارک لیکلي چې دا مرغو ورته وویلې چې برابر ودي صاحب غوسه شوی درته نو دی چې را مخامخ شو نو په ځمکه باندې کېناستو دا وزر او دا لکۍ په ځان پسې راکاږي راکاږي او سلیمان علیه السلام مخې ته راغی او فورا یې وویلي چې اني دغه چې کوم دی فقال وی فرمایل احط بما لم تحط به ما ګیره اچولې ده بما په هغه خبر باندې لم تحط به چې تا پې ګیره او علم نه دی راغلی زه پوه شوی یم په یو خبره باندې چې په هغه خبره باندې ته پوه نه او وجئتک من سبع ما راتلي کړي تا ته د سبا ښار نه بنبعین په یو خبر باندې یقینا چې خبر یقیني دی یقیني خبر ما ته د شهر سبا نه راوړی دی سبا اصل کې دا دی عربو چې کوم جنوبي حصه ده نو دا سبا دی چې دا موجوده یمن دی موجوده یمن او دغه حضرموت دا موجوده چې کوم د هغې دارالخلافه ده دا هغه سبا دی پخوانې او دا اجمالی خاکه مخې ته او اجمالی عذر پیش کو چې ما علم حاصل کړی په خبره چې ستا په علم کې نه راغلی او هغه دا دی چې ما تا ته یو خبر راوړی د سبا ښار نه یقیني خبر دی اوس دا خبر تفصیل کوي خبر سره انی وجدت امرأة یقینا ما اوموندله یوه زنانه تملکهم چې حکومت کوي په دغه قوم باندې
دې قوم حکمران ده، دې قوم حکمران ده. وأوتیت من کل شی، او ورکړی شی دې ته هر شی ضروري. او ولها عرش عظیم، او د دې لپاره یو ډېر لوی عرش دی، ډېر لوی تخت دی. نو ما یوه زنانه وموندله هدهد وایي، او مفسرین حضراتو د هغې نوم بلقیس ښودلی دی چې بلقیس. او دا بلقیس تملکهم د دې قوم حکومت کوي. دا حکومت په ځان باندې ملکه سازه کړې ده. اوس دا بله خبره ده چې دوی خو په ځان باندې دا ملکه سازه کړې ده، نو آیا د سلیمان علیه السلام په شریعت کې به هم دا جایز و او که نه وه؟ دا ځان له خبره ده. خو په امت مسلمه کې دا خبره جایز نه ده. ښځه دا د مسلمانانو حکمرانه نشي سازېدی، ځکه چې ښځه اهل نه ده د هغه کارون دپاره کوم چې صدر مملکت ته یا وزیر اعظم ته حواله دي. په هغې کې به بارهی باچایان راځي او دا به ورسره ملاقاتونه کوي، او کله به دا ملاقات په دې طریقه زمونږ گورنر او زمونږ وزیر اعظم کوي چې یو باغی او یو بدی. نو دا به څنګه د پردي سړي سره یو ځای کینی او په بنده کمره کې به د هغه سره خبرې کوي؟ د دې خبرو جواز په اسلام کې نشته دی. د دې وجې نه ښځه نشي مشره کېدلی په شریعت اسلامي کې. دا زمونږ دا مشران چې ټول ګورئ، دا مولانا شبیر احمد عثماني، دا ټول علما هر عالم په دې لیکل کړي دي. او دغه وجه ده چې حالانکې دا په دې کافرانو ملکونو کې دا راغلې ده او کافرانو به دا لوبې کولې، خو د مسلمانانو په شریعت کې دا شی نشي کېدلی. او دې وجې نه نبي علیه السلام دا فرمایلي دي چې لا یفلح قوم یا کیف یفلح قوم ولوا امورهم الی امرأة، چې هغې خپله اختیارات ښځې ته ورکړي. او دا پیغمبر خوا په هغه موقع کې وفرمایل چې نبي علیه السلام د ایران شیروی ته یو خط رالیږلی و. پیغمبر خدا په بخاري کې وایي نو خطوط و د باس براش، پیغمبر خوا به خطونه لیږل، نو ده ته یې هم رالیږلی و. نو دا دونه بدماش و، خط چې ولوستو ویشلو، خط یې وشله. نبی علیہ السلام ته چا وویل چې ستاسو خط یې وشلو؟ نبی علیہ السلام اللهم مزقهم کل ممزق، پای ټوټې کې په کامل ټوټې کې. به ده یو نوې ښځه کړې وه او یو زوی و ډېر لوی حرامي و، ده نه زیات. هغه په خپله میره مور باندې ماین شو او بیا یې دا کوشش شروع کړو چې دا پلار مړ کړم. دی چې بې پوه شو نو دا د زهرو یو بوتل دا که او دا یې پې ولیکل چې دا د قوت با دپاره اکسیر دی. او بیا چې هغه کومه مکتبه وه په هغې کې هغه ښکاره کړي او غټ غټې پې لیکلي. بس چې دا زوی ولګېد پلار یې مړ کړ، هغه مور یې زار وستل، ځان مړ کړه ښځه. او دا بې غیرته چې پاتې شو نو بیا د چکرې والي نو کله چې مکتبې ته کوشو نو بس هلته یې د بوتلې چې لرې دی نه ولیکل ور منډې کړه. دا خو په دې عاشق و که نه، د قوت با غلام و. نو بس هغه یې وڅښه چې په عقدای کې مردار شو. نو په کور کې څوک پاتې نه شو، نو ښځه پاتې شوه، د شیروی لور پاتې شوه. چې شیروی لور پاتې شوه نو ایرانیان ولګېدل، هغه یې په ځان ملکه کړ. جناب رسول الله فرمایل چې کیف یفلح قوم ولوا امورهم الی امرأة، داسې قوم به څنګه کامیابي د کامیابۍ مخ وویني. دا موږ دا پاکستانیان چې د کامیابۍ مخ نه شلو دی،
منګ هم یوه ښځه مشره کړې وزیر اعظم هم ساده کړې وه او دا څه کې اوس پې نواز شریف دی ویل ایک رو شد دو شد وزیر اعلی یې ساده کړې ده مریم بیبي پوهېږئ په دې باندې اوس یې دا ساده کړه ټول د یو بل نه زیات دي په بې غیرتۍ کې ټول ځکه دې ته چې ځي که نه د غیرت نه خلاص شوي نو دا ښځه ده واوتیت من کل شیء او ورکړی شوی دی ته دا حدود وایي ورکړی شوی ورته هر شی ضروري چې د بادشاه دپاره د کم فوج د کمو وسلو د کمو دغه چې کوم دی سورلو او د کمې اسلحه او ضرورت دی ټول ورته مهیا دی او لها عرش عظیم او صاحب د هغې دپاره یو ډېر لوی عرش دی غټ تخت دا غټوالی په دې معنا هم دی چې دې غټه مو او دایم علما ترجمه کوي چې دا غټوالی په اعتبار د قیمت سره دی دا دې کې سره سپینه زمرود او جواهرات ملغلرې دا ټول پکې ټچ شوي نو په دې معنا قیمتي دی غټ دی چې قیمت یې ډېر لوی دی او بیا وایي وجدتها وقومها دا دغه وایي هدهده ما وموندله دې لره وقومها او قوم د دې یسجدون للشمس چې سجدې کوي نور ته من دون الله سوا د الله نه څونه ښایسته تقریر لکه هدهده مارغه دی څونه ښایسته تقریر شروع کړی دی وایي دا ښځه ما وموندله او د دې قوم دا سجدې کوي نور ته د الله نه علاوه او دا په تیرو شو قومونو کې معبود اعظم د مشرکانو نور دی معبود اعظم دا دغه دی مولانا مودودي لیکلی دي چې دا خط چې سلیمان علیه السلام ورسې دغه ورسو په خولې کې نو دا په هغه وخت کې هغه بوتخانې ته روانه وه او هغه بوت ته تله کوم چې د نور په شکل باندې ساه شوی و د هغې د پوجې دپاره تلله او مخکې ته یې ورته خط واچو دې خط راوچت که هغه مهردار خط و نو مهردار خط چې نو دا ډېر دغه مانخیز کتي نو خط یې وکوته نو بیا به راشي نو دا د دا قوم چې وو دا نورپرست وو مجوسیان او وزین لهم الشیطان اعمالهم هدهد وایي صاحب ښایسته کړی دی دوی ته شیطان د دوی اعمال هغه ناکاره عملونه د دوی شیطان ورته په سترګو کې مزین کړي دي فصدهم عن السبیل بند کړي دي دوی د درستې لارې نه فهم لا یهتدون پس دوی په سمه لار نه راځي اهتدا سمې لارې باندې تللو ته ویلې کېږي سمې لارې موندلو ته ویلې کېږي فهم لا یهتدون دوی سمه لار باندې تلو قابل نه دي پاتې شوي او الله یسجدو لله الذي یخرج الخبأ ولې دوی سجده نه کوي الله هغه ذات ته هغه ذات چې روباسي پټو لره خبأ پټ سیز ته وایي پټو لره فی السماوات والارض په ځمکو په اسمانونو او په ځمکو کې څه چې په ځمکو کې دي هغه الله ته معلوم دي څه چې په اسمانونو کې پنهان او پټ دي الله ته معلوم دي او یعلم ما تخفون وما تعلنون او پوهېږي په هغې باندې چې تاسو پټوئ او هغه چې تاسو ښکاره کوئ الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله چې دی نشته دی معبود برحق سوا د ده نه او دی پروردگار او مالک د عرش لوی دی انسان بسی او دغه عرش بسی او لویوالی بسی غټ عرش خو غټ مخلوق د خدای په مخلوق کې وایي لوی مخلوق د الله هغه عرش د الله دی دا د هر څه نه غټ اوس دا عذر هدهد پیش کړو داسې خلک هم تیر شوی دی اوس هم شته هغه روشن خیال چې هغه وایي هدهد دا مرغۍ نه وه دا اوس سړی نوم یې هدهد و
سړی و او نوم یې هدهد او که نه هدهد نوم یې سړی و. مولانا مودودي په تاسو تفهیم القرآن وګورئ دې باندې پوره بحث کړی دی. او دغه د عقل غلامان دا یې نیغ کړي دي، برابر کړي دي، او ټکی ټکی پر قرآن کې ورته ښایي چې دا ستا د رای خلاف دی چې دا هدهد یو سړی او نوم یې هدهد او خلک د مرغو په نومونه یې وښي. دغه د پخوا به د ښځو نوم خارونی، خارو د ښځې نوم وي، پوهېږئ پرې کوتره د ښځې نوم وي. نو دا وایي خلک داسې خلکو له نومونه ایښي، دا وایي د عقل پوجاریان دي، عقل پې غالب شوی دی، نو د دې نه انکار کړی دی. نو دې کې ګڼې نکتې داسې مولانا ویلي دي دا دروغ وایي دي. دقه هدهد دی او د الله په خبرو کې دا خبرې چې کوي دا انتهایی ظلم دی. دا قال سننظرو، حضرت سلیمان ورته وایي زر دا چې موږ به وګورو، ستا مطالعه به موږ وکړو، ستا د خبرو تحقیق به وکړو. اصدقته چې تا کوم خبر راوړی دا رښتیا دی ام کنت من الکاذبین، او که نه ته یې د دروغجنو نه بوساړې دې والیزولې، موږ به پته لګوو. داسې وکړه چې د هغې اول دغه دا دی چې اذهب بکتابي هذا، زما دا کتاب ځان سره یوسه، دا زما دا کتاب دی، دا ځان خط یې ولیکه او دله یې ورکړه چې دا خط ویسه. اوس هدهد خط وړی شي، نو دې مولانا عبدالمجید دریابادي لیکلي دي چې د تیر تاریخ نه د کوترو په ذریعه باندې خلک خطونه یو بل ځای ته او بل ځای ته لیږي. د مارغانو په دغه باندې خلکو راکړی وایي په یورپ کې اوس هم وایي داسې په بعضې ځایونه دي چې هلته خطونه د کوترو په دغه باندې په ذریعه باندې یو بل ته لیږي. دا څه نوې خبره نه ده. نو خط چې کومه دی دا یې وله ورکړه او ورته یې ویل چې فالقه الیهم، وبغورځوئ دې خط لره الیهم دې بلقیس او د دې سربراهان او د حکومت کابینټ یې چې دی هغې ته به یې ورواچوي. مولانا دې لیکلي دي عقلمند د عقل پوجاریانو ته وایي وایي تاسو نه تپوس کوم داسې هم څوک کوي چې چا له خط ورکړي او ورته ووایي چې هغه یو مهذب انساني، نو هغه یو سړی لیکي چې دا خط ویسه او هغه کسانو ته یې داسې د لرې نه وروغورځوه. نو دا ته دې الفاظو ته وګوره فالقه الیهم، دا خط ورته ورواچوه، ورویې غورځوه. داسې دا ورغورځول مرغۍ کوي که دا انسان کوي. ثم تول عنهم، او بیا راواوړه د دوی نه، د دغه مجلس نه لرې شه، ځکه چې دا د ادب خلاف دی چې څوک چا تر چا خط ورسوي او هغه خط ګوري ته او د علي پاپا وشلی نو ته به ورته نیغ ودرېږې نه، ته به ډډې ته لاړ شي. او خاص کر د شاهانو او د باچایانو دا طریقه ده چې خط دې میلاو کړو نو ځان له به راشي ډډې ته به کښېني، نو ته به ډډې ته شې. او دا به په خیال کې ساتي چې بلقیس او د هغې نمایندګان ما ته د څه جواب راکوي. فانظر ماذا یرجعون، پس وګوره ته چې په څه باندې واپس کېږي دوی موږ ته. انشاءالله سهار له به بیا قالت یا ایها المرء انی القی الی کتاب کریم نه به سبق وایو انشاءالله. دا چلې نیمه ګنټه به ترجمه کوو، نیمه ګنټه بخاري وایو.